انو احتکاب خبره وسنه سوشوا د سرسای خبره ده نو سرسای په کار ده چې وس د دې وخت کې سړی ورکی لازمی کی بکلا لازمی کی بعد د اختر کېدو په ورځ په سوده صبح صادق سره کله چې اختری غنا او صبح صادق شو نو څوک چې پکې شته صبح صادق په وخت کې نو پاغي باندې سرسای لازم ده څوک چې پکې صبح صادق په وخت کې نشته او باندې لازم نه ده خبره مې وکړه کله ګوره تفصیل وکما په ها د خنم اوس څنګه چې کمپلیټ تاسو په هغه کړه یان دزله بولی ها دې دوه چې 50 160 ها دا تاسو ګوره غلی شي کنه واړه چې دي کنه ګوره په دغه کوي جوشته او واړه سیم کوي پکې نشته نوري ها جوشته خانو دا سرسای چې ده کنه نو لازم کیږي په صبح صادق سرا مطلب دا چې صبح صادق نه یو وړوکه معشوم پیدا شو مخ کې داغه سر صاحب ور کول غواړي صبح صادق نه مخ کې پیدا شو داغه سر صاحب ور کول غواړي کله صبح صادق نه رستو نور خطوب وخت کې پیدا شو بیا داغه سر صاحب نشته خبره مې دا څه کوله چې د صبح صادق په وخت کې یو سړی وو نو هغه سر صاحب یي کنو داغه سر صاحب نشته وس د صبح صادق نه مخ کې سړی مړ شو سرسایه نشته که د صبح صادق نه رستو د انور خطو په وخت کې مړ شو او د صاحب نصاب دی نو په د باندې سرسایه به یې د سرسایه ورکول کیږي بیا طریقې کار خبره ده چې سرسایه د وخت نه مخ کې ورکړی شي دا هغه وخت نه مخ کې لګوس په دې ورځ کې ورکړی شي کم چې زمونږ مسلمانان غریبانان رونه دي او هغه سره د سرسایه د وجنه سو تعاون وسره کې دی شي نو چې دا هغه سره تعاون وکړي شي او هغه زمنګ سره په دې اختر کې برابر شریک شي زمنګ حالات خدا سي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ډیره دغه ده د سوده زما خبره غریب مینسی دا بازي دا بازي خبرې دي سي رسول الله صلی الله علیه وسلم روان دي د کور راوته نزي چرتا عیدګاه طرف تزي منځ کول چې دین هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په جمعات کې ډیر کم کړل د اختر منځ عام طور باندې عیدګاه کې وکاو نو عیدګاه طرف ته روان دي په لار کې یو وړو کې ولیدو وړو کې داسې دي چې داغه د اختر سره نخ پینشته جامع زړی دي حالات ګډوډ دي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ولیدو نو ودرید وتوی الکا د نور خلکو د وړو جامع اغوستي دي غسلونه کړلې لامبلې دي او تابع سنشته ولې ناغوي خبر نشم کوله او زما پلار نشتی پلار می نشته پلار څه شو وینم خبر ستاسو سره تلو نور خلق راغلو زما پلار رانغه jihad لتلو هغه الته کې شهید شوی دی پلار مینشتي رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکلانر راغه اصلي سره په دقه سي په خاور کې دا سره کې ناستو او دا غزینه هغه ته وی کتابه مورته ویلو نکته بده ویلو هغه داغینه هم عذر کو معذرت وکړو ور سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې زده پلار شم نو څنګه وای هغه وی چې ته پلار شي بیا ز سغواړم رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان سره را روان کو کور ته راوس کور کې ازواج مطهرات ته وی د حسن او حسین اغه له د جامع تیار کړی شوی اغه له د اختر جامع تیار کړی شوی دالک علم بوي او دا فاطمه رضی الله تعالی عنها ته سوال جواب ولېږي چې هغه جامع راولېږي او هغه د تواغستي او حسن حسین رضی الله تعالی عنهما
هغه د اختر دغه سی تیر کی فاطمه رضی الله تعالی عنها وا هغه د پلار لور وا هغه ست کتلی ندی هغه جامې را واغسته او راویلې غلې دلته کې دو ولا غسل ورکو سړی پاک کو وړکه او جامې او تواغستولې او بیا یې راوېستو وی وس خو خوشاله کنا او بالکل هغه زینا عیدګانا صحابه راغلو ویا رسول الله ته لیټ شوي خلق په انتظار کې دي د مانځه انتظار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سو پوری می دا سړی وړکه د مې په خوشحالي نه ویلې دله نه درتلم د مې په خوشحالي ولیدو نو وس روان شو لاړ اختر ته او د اختر منځیو کو زمونږ پیغمبر هغه دغه سیو د وړو د یتیمانانو د غریبانانو داغي سره مرسته داغي تعاون داغي ځان سره سینې سره جوختول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل زما په امت کې به یتیمانان ډیری یتیمانان بډیری ولې الجهاد مازن الى يوم القيامه جهاد به د قیامت پورې چلیږي خلق به شهیدان کیږي دین به خورول کیږي او بیا په دې کې خلق بمری واړه به یتیمانان پاتې کیږي د یتیم په سر باندې چې چا د شفقت لاس کې خو داغه د لاس د لاندې چې څومره وختر اغلو دومره الله رب العزت اغلا اجر او ثواب ورکړي د دغه غریبانانو د دغه یتیمانانو د دغه کوندو رندو داغي س غم خواري داغي سره همدردی دا زمونږ په زړونو کې پکار ده نن چې یو سړی ودرېږي یو خزه ودرېږي په دې د جمعات په دروازه کې اول ته کې هغه سوال کوي یا په دې بازار کې ګرځي دا زمونږ د معاشري زنانه دي دا زمونږ د معاشري خلق دي لیکن دی لګیا دي سوال کوي ولی کوي داغي وجه دا ما زو سره تعاون نکوم تن کې بل نه کوي بل نه کوي هغه بهر ته وتنو سوال کول دا هو ډیر عیب دی چا باندې کم کسان چې مالدار دي داغو د پاره عیب دی هغه خو ناچار دي هغه سره سشته نه ذکر راوتلی بعضی کسانو کسب جوړ کړل خو جدا خبره ده لیکن کم چې واقعي چې هغه غریبانان دي او هغه لګیا دي سوال کوي دا زما او ستا په زندګۍ باندې زما او ستا په مالداري باندې یو سوالیه نشان ده پکار دي چې موږ دا غي سره تعاون وکړو پټاو کو زموږ د دور کې خلک سکی 10 روپۍ به ور کوي اگر مال تصویر سره وباسا غریب سره تعاون وکړو کیلو چینی ور کوي یا وریجی ور کوي هغه سره تصویر وباسي بل څه شی ور کوي هغه سره تصویر وباسي په شرمونه یو شرمای او نه تام په شرمونه ځانو شرماو صدقه ورکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل په خلاص ورکا چې ګس لاس ته پتهونه لګي نو ګس لاس د خپل لاس ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره په پټه ورکا چې بل لاس ته پتهونه لګي د ثابت دنیا ته شو کوي تصویر ولو باسي نیټ له ورکی ما دا کسب وکړو خلق لګیا دي نم نهاد د پاره څوک صدقه کوي څوک موز کوي څوک روزه نسی پیغمبر صلی الله علیه وسلم من تصدق یرای فقد اشرک چا چې صدقه ورکړه د ریا د پاره شرک وکړو چا چې موز کو د ریا د پاره شرک وکړو چا چې روزه ونی و د ریا د پاره شرک وکړو پکار الله د پاره کو ریا د پاره دینه کو سمات د پاره دینه کو خلق را تخوي د غیر د پاره دینه کو خلق را تخوي خلق د اړو خو نه وای الله خوي دا پوره ده قیامت کې بدغه سی یو عالم قاری هغه براونی وشي راشه یو به حافظ دا یو به سخی مالدار وي هغه براوستې شي یو به شهیدی هغه براوستې شي هغه ټول په باره کې وته تاسو کړیو وی الله ستاسو لپاره میکړل زما پر دین دی کړی دا دې نام نمود لپاره کړلی علم دې کړل علم دې خور کړل قران دې ویل دریا د لپاره دې کړل تا ته نوم ملاو شعر خلکو د طویل قاری سے مولوی سے عالم سے علامه سے دا ته ویل شوی دی بل تا ته سخی ویل شوی خلکو سخی دی تا ته ویل شوی دی هغه بل وی
تا ته خلکو بهادر ویلی خبر اوږده ده مختصر کوم درې واړو باره کې به حکم وشي جهنم ته وغورځوئ هغه عالم او قاری هغه سخی او هغه شهید چې دنیا کې ورته موږ شهید وایو هغه به جهنم ته وغورځولی شي ټول نه مخکې ولې نیت یې خراب دی نیت فلسفه کول غواړي الله رب العزت ته موږ له د عمل کولو توفیق راکړي څه چې ووایې څه چې واورېدو الله رب العزت ته زموږ په معاشره کې زموږ په عملونو کې راولي الله رب العزت ته دا کم چې ختم وشو الله رب العزت ته خپل در کې قبول کړي الله دې زموږ دا ناسته دعا کوم دا الله رب العزت ته زموږ دا ناسته دلته چې موږ څومره راغلي یو الله دې دا زموږ د آخرت د نجات ذریعہ وګرځي الله رب العزت ته زموږ حامی او ناصر شي الله رب العزت ته زموږ څومره استادان دي وفات شوی دي شيوخ وفات شوی دي علما وفات شوی دي الله رب العزت داغي قبرونه د نور نه ډکی الله رب العزت په جنتونو کې اعلی مقامات ورکی عام خلک چې څومره وفات شوی دي الله رب العزت داغي تقصيرات معاف کی الله رب العزت جنتونو کې ولا اعلی مقامات ورکی څومره زمونږ مسلمانان دلته کې چې کم راجم شوی دي د دې پرونو کې څه شری حاجتونه ضرورتونه الله دې خپل غیب خزانونه پوره کړي څومره بیماران الله رب العزت ول شفای کامله عاجله د دین د خدمت لپاره ورکی څومره قرضداري الله رب العزت د قرضونو تنظیم وکي نور ضرورتونه الله دې خپل غیب خزانونه پوره کړي الله رب العزت زمونږ د مدارس او د مساجدو زمونږ د مراکز او حفاظت کی الله رب العزت زمونږ د علماء او د طلبو حفاظت کی الله رب العزت زمونږ په دې ملک باندې اسلامی قانون راولي الله رب العزت زمونږ ملک پاکستان حفاظت کی الله رب العزت حرمین شریفین حفاظت کی سوچ چې لګیا دي سمرا د دین خدمت کوي په هر نهج چې کوي په هر جامه کې چې کوي د دین خدمت کوي الله دې اخلاص نصیب کی الله دې عمل قبول کی الله دې قدم په قدم یې داغي نصرت او تعاون او مدد کی الله رب العزت سمرا چې مسلمانان دي په ټول دنیا کې الله رب العزت داغي حفاظت کی سمرا چې د کافرانو په پنجه کې گیري الله دې داغي اخلاص کی سمرا چې په مشکلاتو کې دی الله رب العزت داغي تعاون کی الله دې داغي مدد کی الله رب العزت سمرا چې زمونږ د مسلمانانو خلاف کافر لګیا دي الله رب العزت دې ته هدایت نصیب کی هدایت قسمت کې نه الله دې دغه داغي چلونه داغي مکرونه داغي کېدونه په خپل ځان باندې استعمال کی الله رب العزت په خپل ځان باندې په خپل ویر باندې اخته کی الله رب العزت دې مسلمانان خلاص کی الله رب العزت زموږ حامی او ناصر شي الله رب العزت موږ له قران او سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي الله رب العزت کله موږ رسوتای کله دنیا نه بیاي کله الله موږ ځان ته رابلی الله دې په هغه وخت کې موږ راوبلی چې الله زموږ ناراضي او الله دې په اخر کې دا کلمه موږ ته نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين آمين يا رب العالمين.